الله سبحانه وتعالى د دنیا نظام دسې چلولې دی چې کله خپل کې یو جوړی برابرېږي نه هغې ته الله پاک د تولید اور د نسل مخکې بړوېدو یو ذریعہ اور سبب ګرځولی دی یو ښځه ده یو خاوند دی هغې خپله کې رشته وکړي الله پاک هغې ته اولاد نصیب کړي اور بیا اولاد یا به نرینا زوی وي او یا به ورته الله پاک لور ورکوي دا الله رب العزت یو نظام دی چلیږي اوس که چاته لور میلویږي دا هم د الله طرف نه ده اور که چاته زوی میلېږي دا هم د الله طرف نه دی دې کې انسان خپل څه کمال یا خپل څه یو ځان ته وایي چې نه زما پکې کردار دی ما وجې نه شوي نه دا انسان نشي ویلی بلکې زموږ ستاسو دا عقیده ده چې چاته الله پاک بچي نرینه ورکوي دا هم الله ورکوي او چې چاته لوڼې میلېږي لوڼې کېږي دا هم الله ورکوي اور دا خو سورې شوره کې الله پاک اعلان وکړو یهب لمن یشاء اناثا الله پاک چاته وغواړي لوڼې ورکوي ویهب لمن یشاء الذکور چاته وغواړي الله پاک نرینه اولاد ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاته وغواړي دواړه ورکوي زمن ورکوي لوڼې ورکوي ویجعل من یشاء عقیما اور چاته وغواړي شنډې پیدا کړي څه مطلب نی لور وي نی زوی وي زموږ خپلې ژبې کې هغې ته میراث ویلی کېږي چېرې بچي نشته میراث دی دا څلور شیزونه الله پاک بیان کو یا بچی ورکول دا د الله کار دی لوڼې ورکول دا د الله کار دی اور یا دواړه ورکول دا هم د الله کار دی یا هیڅ نه ورکول دا هم د الله کار دی انسان دی کې خپل څه کردار نشي کولی دا د الله طرف نه دی دا زموږ ستاسو عقیده ده خو اوس چې مونږ کم دور سره تیریږو هغې کې مونږ دا محسوسو نه بلکې داسې ده چې یو سړی د هغې لور پیدا شي په هغې باندې هغه د خفګان اظهار کوي او چې زوی پیدا شي په هغې باندې د خوشحالۍ اظهار کوي تر دې پورې چې کله زوی پیدا شي هغې باندې ډېره غټه خوشحالي هم مناو کی اور که هغه بیماریږي فوراً د هسپتال ته بوتلل دغه علاج کول دغه خیال ساتل دې دپاره چې د بیماري نوره زیاته نه شي که سخت بیمار وي مړ رانه نه شي هغې پورې ښه تکلیف کوي اور الله دې نه کي زمونږ خلکو مزاج دا ګرځېدلی چې لورې وي د هغې پروا نه کوي د هغې علاج ته نه تیارېږي بیماري خیر دی ټیک وشي دا نږدې یو ډاکټر دی یا ډسپنسر دی یا فارمیسی دا هغې ته یې بوځه بس ټیک بشي دا مونږه صرف پښتنو نه بلکې که د پنجاب سره تعلق ساتي که سند سره که بلوچستان سره دنیا دا مزاج جوړ دی دا انتهایی ظلم دی